فی الالوهیت و خواصها، اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها، د زړه نه دا مضبوط یقین کول چې د الله رب العزت په الوهیت کې او په صفات د الوهیت کې شریک نشته، شریک چې کمدنو نشته. دویم تعریف ادا شوی دی هو الاعتقاد بأن الله تعالی موجود لا شریک له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی حقوقه المختصه. دا کلک یقین کول د زړه تړون په دی باندې کول چې دا الله رب العزت په ذات کې په صفاتو کې او دا هغه چې کوم حقونه دي په هغه حقونو کې دا الله څوک شریک وي صدر نشته، دا الله څوک شریک وي صدر نشته. دا سنور ممت تعریفونه وګوري خو په دې ټولو تعریفونو کې یو ټکي هغه ضروری دی ځان په پوهه کول. یو دا دی چې اعتقاد ټکي دلته راوړل د زړه نه دا یقین کول تړون کول چې دا الله شریک وي صدر نشته. که یو سړی په خوله باندې دا وي چې الله شریک وي صدر نه لري او په زړه کې چې ګمدنو هغه د الله صفت غیر الله لور کوي، علم غیب صفت بل چاله ور کوي، یا د هر ځای نه دا اورېدلو د ویلو صفت چاله ور کوي، الله غیر الله لور کوي، نو دا ویل کافی نه دي. د توحید کلمه دا لا اله الا الله، نو دا لا اله الا الله ویل ضروری نه بلکې په دې باندې ځان پوهه کول او د زړه نه منل ضروری دی. د اعتقاد ټکی کې دې ته اشاره ده. اعتقاد د زړه کلک علم ته وایي چې پای کې شک او شوبه نه وي، یعنی په یو خبره باندې د سړی زړه اوبه اوس کی. او قران کریم کې الله وایي سورۃ محمد 19 آیات کې فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ځان پویا کا په دې خبره باندې، پویا شا په دې خبره باندې چې لا اله الا الله. یو حدیث مبارک کې راغلی دی من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. من ماتا وهو يعلم چې یو سړی مړ شو او په دې خبره پوهیدو وهو يعلم انه لا اله الا الله، چې په دې پوهیدو چې اله بل نشتا، اله چې کمدنو بل نشتا. من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، زړه په یقین کړو چې او سړی مړ شو او د دې په زړه په دې خبره سره کړو یقین کړو، د زړه نه په دې خبره سره یقین. مستيقنا بها قلبه. دارنګه سورۃ هود 14 آیات کی وئی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. دا وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دا طبقه په انما باندې تو فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ.
پدې کلمه ځان پوهه کول ضروری دي په لا اله الا الله باندې ځان پوهه کول او د زړه یقین ضروری دی تر د خپل خبره نه ده نبی علیہ السلام چې دعوت ورکاو او ویلی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله په قولو نه مراد صرف دا نه و چې وته او اله اله الا الله او غي پاګلانو چې لا اله الا الله نه وي خضر در به ویلو کنه چې لا اله الا الله لا اله الا الله اصل کې دا تج د ویلو خبره نه و دا د زړه نه سره کولو او زړه ته سره واستلو دا یو لوی فلسفه وا یو لوی نظرو یو لوی اعتقادو یو لوی فکرو لا اله کې مستقل فکرو او په الا الله کې مستقل سو فکرو اغه ته نو تیار نو قران وی په دې ځان پوهه کول بګار دي نو توحید کې مطلب دی ځان پوهه کول په دی باندې د دې وجنه غایت الامانی فی الرد علی النبهانی دی امام آلوسی د نوسی کتاب دی غایت الامانی فی الرد علی النبهانی هغه ذکر کړی دی هغه وی و مجرد اتیان بلفظ شهادت من غیر علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما بل هو حجة على ابن آدم ومجرد اتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها یو سړی لا اله الا الله وی اشهد ان لا اله الا الله وی خدای په مقصد نه پويږي داغه په مقتضا چلیږي نه یعنی د دې مقتضا دا ده چې الله نه علاوه بیا بل چاته سجدا نه کوي او دې بل چاته څه کوي سجدا کوي بل چاته رکوع کوي د عبادت یا د حکومت خاص قسمونه هغه غیر الله لسکی ور کوي نو دې د لا اله الا الله په مقتضا چلیږي نه نو چې په دې کلمه باندې زړه وبس کلی نه دی پویا په مطلب پوریږي نه او د دې په مقتضا چلیږي نه نو په دې باندې سړی مسلمانېږي نه لا یکون به المکلف مسلما په دې باندې مکلف مسلمانېږي نه بل هو حجت علی ابن آدم بلکې دا د خلق کلمه چې دا په د باندې د قیامت پرستوي دلیل چې په خله دی ویل او ځان دی نه پوهه دا په دلیل تذکرۃ الابرار والاشرار دا د اخوند درویزه بابا کتاب دی دا اخوند درویزه بابا دا کتاب دی او د پیر بابا ملفوظات تی بکی پیر بابا ملفوظات تی اخوند درویزه دا پیر بابا علیه الرحمت مریدو نو دی اخوند درویزه دی پیر بابا داغه چې کمدنو ملفوظات را جمع کړی دي په هغه کې هغه ذکر کړی دي مجرد کلمه گفتن بدون علم و عمل بمقتضای آن فائدہ نمی دیاد مجرد کلمه گفتن بدون علم و عمل بمقتضای آن فائدہ نمی دیاد صرف کلمه ویل بغیر د ځان پوهه کولو نه او بغیر چې کمندونو د هغه د مقتضا د عمل نه فائدہ نه ور کوي فائدہ چې کمندونو نه ور کوي د دې وجنا توحید مطلب الله یومنل یعنی ځان پوهه کول په دې باندې په دې کلمه باندې ځان پوهه کول چې لا اله الا الله په دې صحیح ځان پوهه کی او د زړه نه چې کمندونو د دې دا مفهوم اومني د دې واجه اقبال یو ځای کې ویلي دي وی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो किया हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, और खुलद ला इलाहा इल्लल्लाह वैल उसका फायदा हुआ। दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, चे जड़ा और नजर दे मुसलमान न दे भी सुम निश्ता, ये सुम निश्ता द देवा जना पदेवाने प कलिमा तौहीद ځان پویا کول قران کریم دل راغله دي، دا با قران کریم کی تفصیل راځي، اوس موږ تفصیل نکو، درس کې به ان شاء الله وضاحت راځي. هماوی په دې ځان پویا کول ضروری دي چې توحید باندې ځان پوي شي، او دا الله رب العزت یواله اومنل شي او ویل نشي، بس چې صرف دانه چې سړی په خلی وي چې الله یو دې شریک وی صدر نه لري، هغه د سکول کې وای نه او ماشومان وای نه، خو په خپل خبروم نه پويږي چې دې څه مطلب دی. قل هو الله احد الله الصمد، او آیا چې الله دې یکیو، الله دې بنیاز نه دې سو پیدا دي نه نه جا پیدا دې نشته دا برابر ایسو، څه مطلب دی نه په دې خپل پښتون نه پويږي، په دې خپل څه شي پښتون، په دې خپل پښتو وته وای چې الله او صمد، الله بی نیاز دی، دې بی نیاز څه مطلب دی چې الله بی نیاز دی، څه مطلب دې خپل پښتون نه پويږي وای نو تاسو خبره با وړو خبره توتی راټا زوت کړی چې توتی تو ګوره بارموزه د پنجره نه کباروته زمیدار کاکا بادام لټکړی هغه کې وټاک چون خلی توتی دا زوتول بارموزه کباروته زمیدار کاکا بادام خور کړی ټاک په کیسه شي ون خلی په یاد وی اک بهر وتل دې دام کې نخته دې او وی توتی بارموزه بار زمیدار کاکا دام سکړه دې لټکړه دې او پکې وس شي ون خلی وی اک شانتي دا وی چې لا اله الا الله او د قبر د سر ټیک دی، دا وی چې لا اله الا الله د قبر نه چار چا پیرس کی طواف کوي، دا وی چې لا اله الا الله پیر ته سجده پروت مخامخ، دا وی چې لا اله الا الله او د غیر الله قانون مني او غیر ته قانون ساز وی، دا په دې کلمه پوهه نه لګانا، په دې کلمه ځان پوهه کا زګه چې کمونو اقبال ویلو اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله، چې ځان ته مسلمان وام خدای ستره پندره باندې راځي وی کې دانم مشکلات لا اله را، په لا اله کې خوري سخت پرتی دي، نو په دې کلمه ځان پوهه کول د توحید د تعریف د وضاحت د باره د توحید قسمونه، د توحید د تعریف د وضاحت د باره د توحید قسمونه، یو توحید فی ذات، دویم توحید فی صفات، دریم توحید فی الحقوق، څلورم ځنې عالمان ذکر کړي توحید فی الاسماء والصفات. فرق زوام اولنه خبره توحید فی الذات، توحید فی الذات دا مطلب چې دا منل چې دا الله پشان بل الله نشتا، الله د ذات په اعتبار یک کیو دی، یعنی خدایان دو ندی، دا الله پشان دی بل الہ بل واجب الوجود هغه نشته دی، او الله رب العزت په ذات کې یو غنل دې ته وی توحید فی الذات. قران کریم ویلی دی وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، ویلی دی الله چې خدایان دو ممانای مو جوړوي دو خدایان، لا تتخذوا الهین اثنین لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، چې
چې خدایانو ته درې وی کافر دي دا توحید په ذات دویم دی توحید په صفات د الوهیت څخه خواص دي ځنې صفات دي کمالات دي چې هغه په یو هستای کې راشي هغه ته الہ وي هغه ته الہ وي لکه هغه کمالات چې دي هغه کمالات په قدرتونو دي په ظاهري اسبابونو دي یو ز بنده صفات دي او بل د الله صفات دي په دې کې فرق دی موږ هم په یو خبره پوهیږو خو موږ په هر څه نه پوهیږو او دویم زمونږ پوهه په اسبابو ده موږ هم څه لیدل کوو خو یو موږ هر څه نه وینو او دویم دا دی چې زمونږ لیدل په سترګو دي زمونږ لیدل په سترګو دي موږ هم اورېدل کوو خو یو موږ هر څه نه اورو هر خبره موږ نه اورو لکه اوس پرس غل شونډې او خوازو ما نو لکه څوک خو نه اوري نو هر څه موږ نه اورو او دویمه موږ چې اورو نو موږ یې په غوږونو اورو که غوږونه ختم نو هر څه ختم موږ یې په غوږونو باندې اورو مازه کار کوي کنه دا چې دي د بنده صفات دي دا الله صفات یو داغه حد نشته او دویم هغه په اسبابونه دي لکه الله عالم دی یو الله پارس پويږي داغه نه هیڅ شي نه پټيږي دویم د الله علم په اسبابونه دي الله لیدون کې دی الله سویني الله سویني نری بیره ذره ملاوی او بل د الله لیدل پستر ګو نه دي الله اوریدل کوي الله ساوري الله ساوري او د الله اوریدل په وګونو نه دي بغیر د ظاهري اسباب نه دي دا د الوهیت صفات دا بل چاله ورکول لکه یو سړی وي چې مړ دی دا هر څو د هر ځای نه هر وخت اوري هر ځای نه هر څاوري دا ولر الله صفات ورکو ته دې ځای وای یالو یزوانه پني کوي شي او بغداد کې غواوریدل خدای دې وته ونوي دا الوهیت صفاتو تاوی یالو یزوانه پني کوي شي او دا دې عقیده وا چلوی ځوان زما د حال نه خبردار تنور ته ډوډۍ پریوتا نو لوی ځوان د هغه د حال نه څه دی تاوی پیریانو ماماګانو موږ لا خپل کډه راکې او تاسو خپل کډه یو شي پیریانو ماماګانو ته څه پتا را چې ستا کډه چته پرتا را ته خپل کډه نشي ګرځولې خپل کډه ګرځاو کنه چې پیریانو باندې ګرځای نو دای کدا عقیده چې پیریان ماماګان د پټو نسدي خبردار دي او غي پويږي نو دا د خدای توب صفت ده دا صفاتونه بل چاله نه ورکړي دا توحید کی صفات دا الله صفاتونه صرف چاله مانی الله لمانی د الوهیت یو صفت یا یو حصہ د صفت دا بل چا کې نه مانی صرف الله لمنل دا صفات دې ته وی توحید پس صفات توحید پس صفات لا یشرکو فی حکم هذا الله چې کومه فیصله کړی دي په هغه فیصلو کې څوک شریک وي صدر نشته یو فیصله لګا داوا چې عالم الغیب والشهاده الله په دې په پټو بخارو نو باندې کې څوک شریک وي صدر الله فیصله کړی و چې له غیب السماوات والارض نو باندې کې بل څوک شریک وي صدر الله فیصله کړی و ايام سس الله بذر فلا کاشف له الا هو
دا الله په فیصلو کې چې کومه فیصله الله کړی دي دې کې څوک شریک وي صدر نشتا. الله دا فیصله هم کړی دا چې الحمدلله صفاتونه د خدای توب صرف د چا دي دا الله دی. نو دې کې الله سره بل څوک شریک وي صدر نشتا. الله سره شریک وي صدر نشتا. نو توحید فی صفات. دریم دې توحید فی الحقوق. توحید فی الحقوق. توحید فی الحقوق دا دے چې الله رب العزت زمون خالق مالک رازق ته او دا الله په صفاتو کې دا الله څوک شریک نشتا. نو په مونږ باندې ځنې ذمہواری راځي چې مونږ به داغه منو لکه عبادت او حکومت. بیا عبادت داغي قسمونه دي مالی او بدنی، رکوع سجده حج نظر قربانی، دا عبادتونه به صرف د چای نه الله. رکوع بل چاله نه کول، سجده بل چاله نه کول، حج بل چاله نه کول، قربانه بل چاله نه کول. حاکم مطلق مطاع مطلق دا د الله حق دی، بل چاله دا نه ور کول. دا حق دا الله دی. لکه الحکم الا لله، دا الله حق دی کنه. دا دا الله حق دی چې امرا الله تعبدو الا ایا، عبادت پر صرف د چای دا الله، سجده به دا الله، رکوع به دا الله، نظر قربانی منخت به د چای دا الله. دا دا الله حقونه دي، دا بل چاله نه ورکای. دا الله په حقونو کې به دا الله صدر نه جوړای. دې ته وایي توحید فی الحقوق. توحید فی الحقوق. سالورم یو قسم نه آغا دے توحید فی الاسماء و صفات. دا اللہ صفتنا دا اللہ دا شان مطابق منل او پا اللہ باندې دا آغا نمونو اطلاق کول چې کم اللہ پا ځان باندې کړه دے. توحید فی الاسماء و صفات. اللہ رب العزت صفات منل، علم قدرت اراده وغیرہ اللہ لمنل. اللہ معطل نہ منل چې اللہ کی صفات نشتا. او دا صفات دا اللہ د شانتی منل، د مخلوق په شانتی نه منل. تشبیه او تعطیل داغه نه انکار کول. دا اللہ د شان مطابق منل، تعویل بکیم نه کول. او اسماء په الله باندې هغه اطلاق کول چې کوم الله په ځان کړی دی. لکه ډاکټر صاحب بالا ته نه وایي، داسې اسماء او نمونه الله ته به قاضي صاحب نه وایي. اگر چې یقضی اطلاق په الله راغلی دی خو لکه قاضي به الله ته نه وایي. یفتیکم راغلی دی خو مفتی به الله ته نه وایي. چې کوم اسم الله اطلاق کړی دی نو اک اطلاق بګای د ځان نه اطلاقات نه جوړای. ترجمه کول ځان لا خبره ده. لکه خدا چې دا نو دا ترجمه ده، اول ترجمه ده. ترجمه کول جایز دي، لکه د رب ترجمه پالون کې پالنهار، نو دا ترجمه ځان لا خبره ده. خود ځان نه اطلاقات په الله نه جوړای. دا توحید فی الاسماء و صفات. ځنې عالمان هغه چې کمدنو ذکر کوي خو چون کې دا علمی خبرې دي، علمی دي، نو د دې د وجه نه عوامو ته استادان دا نه بیانوي، دا غدرې ډېر بیانوي. توحید فی الذات، توحید فی صفات، توحید فی الحقوق. او قرآن ډېر زور توحید فی صفات لور کړی، ډیر زور قرآن توحید فی صفات لور کړی. داغي وجه داوا چې مخه تسو نو هغه مشرکین فی صفات، هغه په صفاتو کې الله سره استدار جوړ کړیو. د دې وجه نه قران کریم هغه چې ګمندنو ذکر کوي مشرکین
هغه صفاتو کې الله سره صدر جوړ کړو ذات کې نو جوړ کړی دا غي صفاتو د وجه نه بیا دا الله حقونه غیر لور کول دا دوه قران ډیر ذکر کړی دي توحید په صفات او توحید په حقوق دا نور بیا ارستو اسماء او صفات معتزله او جبریه ځنې خبرې شروع کړي داغه د وجه عالمانو داغه تذکرہ وکړه عام محفلونو کې داغه ویلو ته دومره ضرورت نیوي بس اجمالاً خلق پویا کول بکاری چې د الله صفات د الله د شان مطابق سکا او معنا او د ځان نټی کې په الله موایا بس اسانه خبره بکاری ابرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی طالب چټوار کو وای ته توحید فی الاسماء و صفات نه بیانای او چټ کې لګا غم کړي و چې شیخ القرآن رحم الله تعالی دا توحید نه بیان کړي دا توحید نه بیان کړي داغه د شیخ القرآن رحم الله تعالی سره محبت د عشق تر حد او بالکل داغه مبارک خبره نشو برداشت کولای او دا یو مزاج چې دا هغه په مخ کې به د شیخ القرآن کې سټ ولګیدو نو بس جړه ته ورته کړی وي بس جړل به جړل بالکل دا سو داغه په مخ کې داغه تذکرہ کول او په بادا دا ډیر ګران کار بس ځان وجلونو وی مولا را دوی چې استاد او استاد وی د مارای نه میونی وسوک مې وته نه کومه چې تو وای بل خبرو کوشلوم دي وی الله دې وسره خو کی وی بل خبره ونکړه ما ته سبه کړی چې تاسو ته داستر ګراوي استي او دا سوک ته نه هغه بس کړی وینور بسې بعد خبره کوله کنه یمه چې ویني کی نو هغه طالب چې چټ څنګه راولګه دا خبره بس چټي دا سرتاو کو وای زما استاد د توحید په صفات نه علاوه بل توحید بیان کړي نه دي دا غم مخه ته جناز وو مشرکان نو ټول مشرکین په صفاتو ته چې کم بیانای نو تا عوام ټول مجسمه کړل عوامو کې د تقسیم پیدا کو ستا عوام مجسمه شو ستا عوام معطله شو ته چې کمندنو په پويږي نه په خبره باندې او د عوامو میدان ته لړا کړي زما استاد تش توحید په صفات بیان کړي دي هغه اړوبل بیان کړي نه هغه توحید په ذات سره کار نه مخامخ هغه د مشرکین په ذات نه هغه مخه ته جون مشرکین په صفات مشرکین په صفات بیا وی الله دې خوشاله کا وی ځنه خبرې چي دي وی دا د عوامو د مجلس نه دي هغه په عامو دروسو کې نه بیانای هغه طلباء او ته شرقایت کې بیان کا شرقیده تحاویہ کې سکا بیان کا طلباء کرام هغه باندې سکا پویا کا هغه ځان له خبره ده قران کریم په کوم انداز خبره کوي بس اق انداز باندې سوکا خبر او کا دا معتزله جبریه دا رستو پیدا شو علماء کرام دا غیر په رستو خبره وکړي قران کریم چې ده هغه داسې توحید بیان کړی دی توحید په صفات بیان کړی دی توحید په حقوق کې څه کړی دی بیان کړی دی ځکه چې د قران مخه ته دا خلقو دا خلقو د قران کریم مخه ته نو دا د توحید د تعریف وضاحت منکو چې یو الله په ذات کې یو غنل دویم په صفاتو کې یا الله ایس یو کمال هغه بل چالان اور کول دریم د الله حق بل چالان اور کول توحید فی الحقوق دار تعریف وضاحت دریم خبره د توحید په صفات درجات چې قران کریم بیانې د ارستنی دو توحیدونه داغه سالور مراتب دي د نجات د پاره هغه سالور واړه پورا منل ضروری دي د نجات د پاره هغه سالور واړه پورا منل ضروری دي شاه ولی الله رحمه الله تعالی درجات د توحید ذکر کړی دي مراتب د توحید یو دی توحید فی وجوب الوجود توحید فی وجوب الوجود دویم دی توحید فی الخالقیت
درم دے توحید التدبیر والتصرف. توحید التدبیر والتصرف. سالورم دے توحید فی الالوہیت. توحید فی الالوہیت اولنا توحید فی وجوب الوجود. وجود حقیقی په دې کائنات کې وجود حقیقی په دې کائنات کې صرف د الله دی. اس نو الله وو اس پنوی او الله بوي. اس پنوی او الله بوي. نشواله په الله کې او د الله په صفاتو کې نو نه به پیراشي. نشواله او عدم د الله په صفاتو کې نو او نه به پیراشي. قران کریم کې ویلي دي کل شیء هالک الا وجهه. سورۃ الرحمن کې وایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابه رالل وتویل جئناک نسألک عن هذا الامر. من راغلیو د کائنات د ابتدا تپوس درنه کو. نبی علیہ السلام تو فرمایل کان الله ولم یکن شیء غیره. الله او اسنو الله او اسنو دا الله صفاتونو کې دي هو الاول والاخر هو الاول والاخر. اول دا الله نه مخکې اسنو آخر اس پنی او الله وی اس پنوی او الله وی. په دنیا کې کائنات کې هر یو چیز د نشته شوی دی. د دې وجود عارضی دی او بیا د فنا دراتلو دی. الله پیراولی یا پنراولی خو فنا به راځي دراتلو دا یعنی قابل لفنا دی. یو ذات او صفات د الله دی چې نه په فنا وا او نه په پیراشي. نه په فناوا او نه په پسشي راشي. دې ته وجوب الوجود وای. دا مطلب دې د صوفیای کرامو چې دا ټول کائنات د الله مخې ته په نش حساب دی. دا الله مخې ته په نش باندې څه دی حساب دی. دا نه کینی چې دا معدوم دی. دا معدوم دی. خدا چې دې په نش باندې حساب دی. ذکر دې وجود عارضی دی. الله رب العزت ورکړی دی او کالاو غواړي په یو سات کې بنوي. د ټول وجود مستعار دی او د الله وجود اصلي دی او ذاتی دی. وجود ذاتی بل هیڅ چا نشته سیوا د الله. دا ولنه مرتبه ده. دا قران کریم ډیر نه ذکر کوي. اشاره وته کوي او ډیر نه ذکر کوي. زکه دې کې چا خلاف نه وکړي. چا په دې کې خلاف نه وکړي. دوه مرتبه توحید فی الخالقیت. توحید فی الخالقیت د دې ټول کائنات لوجود ورکون کې کغړ سيزونه دي کواړه سيزونه دي. نو دې ټول لوجود ورکون کې الله دی. خالق لكل شيء هو الله. خالق لكل شيء هو الله. دا قران کریم د دلیل په تور ذکر کړی دی ډېر. الله خالق كل شيء افمن يخلق كمن لا يخلق
خلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلقكم خلق السماوات والأرض وما بينهما خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کے دنش نشتا کون کے اللہ دے ہیس سوک بل پیدا کون کے نشتا اعلی له الخلق صرف آغا اللہ دے پیدا کون کے یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارا پیدا کولو کی د بل چا اختیار نشتا پیدا کولو کی د بل چا اختیار نشتا پیدا کون کے صرف سوک تے اللہ تعالی دے بل سوک پیدا کون کے ما ذکر کی کنا دا دویم مرتبه د توحید قران ډیر ذکر کړی دا دریم مرتبه د توحید دا دریم مرتبه تدبیر او تصرف دا پیدا کون کې هم الله دې د دې کائنات چلون کې انتظام چلون کې هم الله دې د دې کائنات چلون کې انتظام چلون کې هم الله دې کارساز متصرف مدبر یک आवाज الله دې د انسانانو او د حیواناتو برام موقتهم يدبر الامر من السماء الى الارض الا له الخلق والامر يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه قران ډیر ذکر کړی دا چې مدبر الله دی کله ثم استوى على الارض ذکر کی ثم استوى على العرش دې دا مطلب دی چې بادشاہي الله په خپل چلای الله رب العزت دا ټول تنظیم چې دی دې چلون کې صرف سوکته دې ټول کائنات دې ټول زمکه او اسمان او انسانانو ټول کار چلون کې کاغار سدي نو هغه سوکته الله نو د انسانانو دوه قسمه کارونه دي یو کار دی د انسانانو لکه ګرمي یخني صحت او مرض چې پاره کې د انسان اختیار نشته لکه پیدا کولو مړ کول بیمارولو روغول مالدارولو غریبول خوشالولو خفه کول دې کې د انسان څخه اختیار نشته دا انسان منی چې دې کوون کې الله دی د انسان دویم کارونه دي چاغې کې د انسان اختیار شته که کوي او کني کوي که خوري او خوري لکه خنزیر خوري او نه خوري شراب سکي او نسکی زنا کوي او نه کوي دا د انسان د وس دلان دي د دې تدبیر او تصرف هم د چا کار دی دا الله کار دی د دې اختیار د الله دی الله رب العزت چې وته وي قران او قریبا چې وته مخرن نه بخوري پزونو کې خود انسان څه نشته اختیار نشته واغ کرهن د چا منی الله منی چې بکمو کې اختیار دی او توغن دی د چا منی دا الله توغن وکرها باندې پوښوي توغن دی د الله منی اختیار د الله دی مقررون کې الله ر تدبیر او تصرف د چا دی دا الله رب العزت ته دا هر څه مدبر او منتظم څوک دی الله دی الا له الخلق والامر امر تکوینیم دا الله دی او امر تشریعیم د چا دی دا الله دی تکوین او تشریع دواړه چې دین دا الله دی کارونه دوا قسمه یو دا چې دا غي نسبت ډایرک الله ته کی او دویم دادی چې ډایرک نسبت الله ته نکی یو چې دا غي په جواب کې ډایرک سو ویل کیږي باران سو کوي
پیدا کول څوک کوي مړ کول څوک کوي بیمارول څوک کوي خکول څوک کوي صحیح ده کنه مالدارول څوک کوي غریبول څوک کوي خوشالول وخت دې کنه تاسو صحیح ده کنه دې ته امور تکوینیه وایي چې دا جواب کې ډایرکټ څوک راځي الله دې ته امور څه وایي تکوینیه مسو کوي زه ته وای چې الله دې کې الله راځي یا خدای زما روزه څوک نیوي دې کې راځي یا خدای زما خنزیر څوک خوري الله به کې راځي غلا څوک کوي الله به کې راځي دې کارونو ته امور تشریعیه وایي دا یاد لاره بیا بدنه یې د امور تکوینیو تدبیر کوونکې څوک ته الله د امور تشریعیو تدبیر کوونکې څوک ته الله انتظام به برابر څوک کی الله انسان ته وایي چې داسې کو او داسې مکو چې انسان په خپل اختیار د کولو کار وکړو ثواب دی چې وینه کنو عذاب پونه شوي نو مدبر او منتظم د هر څه څوک دی الله که امر تکوینی دی او کامر تشریعی دا یاد لاره دا ټکي به زمونږ ډېر پکاري تکوین او څه شي توحید فی التدبیر والتصرف اختیارات چې سدي نو د چا دي الله مدبر منتظم متصرف څوک دی الله دی په دې کائنات کې بل نشته له ملک السماوات والارض له ملک السماوات والارض یو ټک په سره کومه دی مرتبه سره چې پوه شو به هغه دا ده چې تصرف او اختیار څوک لري دا هغه به علم وي دا علم او تصرف یو بل سره سدي لازم او ملزوم تصرف سره علم سره لازم نو چې کوم ځای کې قران کریم کې د علم آیات راشي چې والله بكل شيء عليم چې موږ ستانه تاسو کو چې دې ځای کومه مرتبه را توحید ده نو ته وایي توحید په تدبیر او تصرف ځکه چې تدبیر او تنظیم بغیر د علم نه چلیدل نشي لکه ته یو وړو کې ادارې تنظیم چلای ته په دې ادارې سي عالمي او دې په خیر او په شر وسي عالمي الله چې د سالم کائنات تنظیم چلای د دې کائنات د ذره ذره نه وسوي عالمي او به شوي کنه لکه اوس پم تاسو په نه شوي توبه الله زمانه په تو اوس وکیدا اسه تاسو کو الا له الحكم کما مرتبه درما توحید په تدبیری الا له الخلق والامر الامر کې څه مراد درما توحید په تدبیری والتصرف والله بكل شيء عليم توحید په تدبیری ان الله يحكم ما يريد ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها سو مرتبه شریعت ته کنه توحید په تدبیری متصل ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم یره مړه لکه پلان د خبر ځان پوهږي آسان وي دته بیا وګړه کې د سړی نه روښي ما وی اختیارات د کائنات ټول د چا دي تکوینی اختیارات او د انسان اختیارات تشریعی ځکه ځنې کارونه د انسان په اختیار کې دي او د هغه مقررون کې حلالون کې حرامون کې جائز کون کې ناجائز کون کې فرض کون کې حرامون کې څوک ته الله دې بیا کون کې خو څوک ته انسان دې خو مقررون کې څوک ته الله نو تنظیم ولا چا برابر کو الله برابر کو ځکه چې پوهه په څوک ته الله دې په خیر او شر پویدون کې څوک ته الله دې نو علم دا مسله هم په دې کې راولي نو توحید ته تدبیر او تصرف
سالورم مرتبه توحید فی الالوهیت. توحید فی الالوهیت دا درې مرتبه اولانای دا دلیل کا چې کله حقیقی وجود د چا دی دا الله دی، ذاتی وجود د چا دی دا الله دی، د نششت کون کې څوک دی الله دی، تدبیر او متصرف د کائنات چلون کې څوک دی الله دی. نو د عبادت او د حکومت حقدار صرف څوک دی الله دی. توحید فی الالوهیت راغی دا نتیجه شو. توحید فی الالوهیت الہ صرف څوک دی الله رب العزت دی. که توحید فی الالوهیت وای که توحید فی العبودیت وای او که توحید فی العبادت وای دا الوهیت دواړو ته شامل دی، عبادت او عبودیت تا عبادت او عبودیت تا. نو د عبادت حقدار څوک دی الله او د عبودیت حقدار څوک دی مازو کارونو عبادت او عبودیت فرق وا. عبادت او عبودیت نو عبادت تعظیم دی او عبودیت غلامی ده. عبودیت سره غلامی ده. نو تعظیم بوم داغه کو او اډر بوم داغه مانو غلامانم دا وي. نو د الہ دوا معنی وي. الہ سو معنی دوا معبود او حاکم. معبود او څه حاکم. نو معبودم صرف څوک دی الله دی او حاکم مطلق د دې کائنات څوک دی الله. مطوع مطلق څوک دی الله. نو توحید فی العبادت او توحید فی الحاکمیت دا درې څلورم مرتبه شو. سوما گویا کې شاه صاحب د لا اله الا الله څلور معنی وکړي. سو معنی څلور لا اله الا الله لا موجود الا الله. موجود حقیقی په کائنات کې څوک دی الله دی. لا اله الا الله لا خالق الا الله نشتر پیدا کون کے مگر څوک الله. لا اله الا الله لا مدبر ولا متصرف الا الله. عالم الغیب متصرف په دې کائنات کې صرف څوک دی عالم الغیب متصرف صرف څوک دی الله دی. لا اله الا الله لا معبود الا الله لا حاکم الا الله. حاکم او معبود پر کائنات کے صرف څوک دی الله. لا اله الا الله دا لا اله الا الله څلور معنی شاسه وکړو کتا سو پوښوي. دا لومبای درې معنی د الوهیت دار دلیل په میدان کې دي او دا څلورمه د دعوی په میدان کې ده. ثم دعوا قران کریم دعوت د عبادت ورکړي چې عبادت صرف د چاو کوي دا الله. د توحید په عبادت او د توحید په حاکمیت چې عبادت تعظیم احترام به چا کوي دا الله کوي او غلامی په سیاسی زندګۍ کې بادشاہي به چا مانی دا الله مانی. قانون او نظام به چا وي دا الله وي. لا اله الا الله قران د دې څور کوي دعوت ور کوي. ولی بدا صرف د الله مانی زکا چې موجود حقیقی صرف څوک دی الله دی. زکا چې خالق صرف څوک دی الله دی. زکا چې مدبر او متصرف څوک دی الله دی. دا دلایل عقلیه چې قران مجید کې وګوره د دې به حاصل د درې خبرې وي او نتیجه به دارستانه سرور وي. دومره لوی شیز بیا ته په لړ ذکر کې سوایم لکه ګوره یو آیات کې مختصر اجرا کوم. دوره مختصر آیات کې اجرا کوم چې سوایم یا قوم عبد الله ورپسې سدي مالکم من اله غیره وکړه. یا قوم عبد الله دعوت د څه شي دی ما تاسو مانځه جوړ کا خا تاسو ته لګ ډیر واضح حل نه دی دوی نه دا صحیح ده. یا قوم عبد الله دعوت د څه شي دی دعوت د څه شي دی
مالکم من اله غیر دلیل له اوس ته د اله معنا معبود وکړو چې یا قوم عبد الله وزما قومه عبادت کوي صرف دی الله زکات چې نشته تاسو لپاره معبود دی الله نه دا خو مصادره علی المطلوب نه ده داوا او دلیل څه شو یو شی شو اوس د اله معنا او کدا مخکینه دوا پوره شوې مالکم من اله غیره زکا چې نشته تاسو را کارساز متصرف عالم الغیب بيد دی الله نه حاجتونه دل سوق پورا کوي الله متصرف سوق ته الله مدبر سوق ته الله خالق سوق ته الله نو لکه کانا پینا ساڑے گر سونا سرنداد دیگا اوس تو تفصیل واړی د دې آیات تفصیل پیچھے پھر دغرستو راشه یا ایها الناس عبدو دعوت دې کنه دی یا ایها الناس عبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لا خالق الا الله شته نشته انزل لكم من السماء ماء فاخرج من ثمرات زفرلون اندان بلن پوښوي کنه ورپسې وي خالق سوکته الله مدبر سوکته الله نو پیدا کړی هغه اجتونه د لسوک کوي هغه نو لکه اوس په عبادت د بل چي سمس په خبره ده فلا تجلوا لله کتا سو پدی مراتب د توحید د شاسه پوښوي ان شاء الله الرحمن په قران مجید کې دلایل عقلیه لګول دا به تاسو ته اسېزي دي تاسو هم دغه کار نه ښکاری د خچي ګوتې ښکار نه ښکاری تو ګورو قران مجید اچ چکر لګو مختصر غونډه کې لن چکر چې کم ځای ته لګاو ان فی خلق السماوات والارض دې نمخ کې سړي و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم زکا چې ان فی خلق السماوات والارض خالقیت دې کنه دې ورپسې دی وخت الاف الليل دغه تدبیر نه دی انتظام نه دی وقت الاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما انزل السماء من ماء فاحيا في الارض بعد موتها وتسري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون زور نران الله ومن الناس من يتخذ من دون الله ګور خالق الله مني متصرف سوق مني الله مني او بیا تقاضي لبل سنځي ومن الناس دا خو چې تدللې او د غیر الله په درگاه کې د عبادت کو دا څه چل دی دا څه چلو ومن الناس من يتخذ من دون الله دا څه په بل شوي دا څه وپدل وربک يخلق ما يشاء ويختار څنګه نشته ما كان لهم ورپسې ربک یعلم ما تکن صدورهم وما ولکه تدبیر شاخ ذکر نه کېلم تدبیر په تصرف ته کنه ورپسې سوې هو الله لا اله الا هو سورۃ قصص می وې د خدای بندگانو ربک یخلق ما یشاء خالق لكل شيء هو یعلم ما تکن صدورهم مدبر او متصرف سوکته الله دې علم او قدرت لازم او ملزوم دي قران یو ذکر کی بل په قیاس کی ان الله على كل شيء قدير وعليم والله بكل شيء عليم وقدير یو ذکر کی بل په سکے قیاس کی کله دواړه راوړي کله یو راوړي دا دو مرتبه ماوی قران ډیر ذکر کوي واجب الوجود ډیر ذکر کوي چې الله کوی واجب الوجود پکې راغی الله ټکه وي واجب الوجود پکې څه راغی دا درې مرتبه دا دلیل دی او دا څلورمه مرتبه داوا دغه دا قرآن دعوت ته او بدو عبادت عبودیت دواړه د چا دي دا الله دی عبادت هم دا الله غلامی دا الله اډر ود چا منی دا الله منی زکه چې خالق هغه د مدبر ساده هر څه کوون کې هغه دی دا څلور مرتبه قران کریم بیانې دا سکی بیانې د لا اله الا الله څلور معنی شاسه وکړي ما ویلو لنډه خبره د نجات لپاره دا څلور واړه منل ضروری دي کله دې څلور مرتبه د توحید کې په یو مرتبه کې فرق راغی نو سړی مسلمان نه دی
مسلمانو دا څلور واړه مرتبه د توحید منل ضروری دي. یو خبر او سره بلکم هغه دا چې د مسلمان شان دا دی چې دیو چې ګمندنو په دین کې او په ایمان کې ترقی کوي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ. یو توحید هغه دی چې پاغه باندې مشرک مسلمان شي، مشرک مؤمن شي. یو توحید هغه دی چې پاغه مشرک هندو هغه په مؤمن شي. ٹھیک ده کنه؟ دویم توحید هغه دی چې پاغه مؤمن مسلم شي، پاغه مؤمن مسلم شي. دریم توحید هغه دی چې پاغه مسلم عاشق شي. توحید په پزای او درای نه او طالب جانا پزای به درای نه. موسی علیہ السلام ته ویډمبي نمبر کې دي زمونږ دین کې اوسو صفات دي چې موږ د ټول دین باندې چلیدل شي آسان شي. پاغي ویډمبي نمبر کلمه طیبه دا دومره لویه کلمه ده چې موسی علیہ السلام الله ته وی چې یا الله مال او خاصه وظیفه راکا. موسی الله رب العزت ته وی چې موسی لا اله الا الله وایا. موسی علیہ السلام ته یا الله دا خور سو کوي، دا خو ارسو کوي. موسی الله رب العزت ته وی موسی چې دا لا اله الا الله ته په کاغذ باندې په یو طرف باندې ولیکي او دا ټول کائنات په بل طرف کې کېږي. لا اله الا الله به شي درنه شي. الله رب العزت موسی علیہ السلام پویا کاو چې لا اله الا الله باندې حد تر سوال غواړي چې ستاد لا اله الا الله مخه ته کائنات صفر شي. چې ستا په اعتقاد کې کائنات صفر شو، کائنات شو صفر شو. اوس چې تلی یو طرف ته چیت لا اله الا الله او بل طرف ته هیڅ نشته. بل طرف ته کائنات کوم نه ستا په نظر کې کائنات شته نه نو یو طرف ته هیڅ شی نشته. خامخا به چیت درنی چیت پس کېږي درنیږي. دا درې مرتبه ونه شوي کنه. اول مونږ چې کوم دا توحید اوسوي دا صرف د دې لپاره دی چې هندو به شي مسلمان شي. او کنه مونږ په دې اکتفا کو دی باندې به اکتفا نه کوي. مخکې بځي پونه شوي مخکې به زی مخکې بلاړ شي. دوه مرتبه توحید دا چې ستا اعمال قبول شي، چې ستا اراده نه غیر الله وځي. ستا د اراده نه غیر الله څه شي وځي چې ته عبادت د الله کوي او چا لای کوي؟ الله لای کوي، بل مقصد لای نه کوي. نو د اراده نه دي څوک وځي؟ غیر الله وځي. دریم چې ته عبادت د الله کوي او عبادت کوي په شوق او په محبت د چا باندې؟ د الله باندې. چې تاسو په عبادت کې محبت پیدا شي. څه پیدا شي؟ محبت پیدا شي. تبا دا په مخ کې باندې بوزي. منګه په یو باندې اکتفا کو دا ګوره غلطه خبره. شاسته وای د لا اله الا الله لپاره ډیر بوتون دي خوې غټ درې دي. یو شرک جلی ختمول، توحید سره شرک جلی ختمول. لا اله الا الله شرک جلی بوتان توتان ارس ختمول. الله مقابل کې جسدی ختمول. دویم شرک خفی ختمول. شرک خفی ریا ده. څه شي ده؟ ریا ختمول. دریم نه تعلق د غیر الله ختمول. تعلق د غیر الله ختمول چې ستا په زړه کې د الله محبت دا سراسخ شي چې ته الله ته ولاړې، چې الله ته ولاړې. زما به خبره پوه نه شو. دانا چې سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے. دانا چې تو ولاړ په مونږ باندې او بیا څه خالونه یاد ہے او څه شونډې یاد ہے او څه بل څه یاد ہے په محبت د غیر الله کې ښکېلې.
ستا پزړه کې چې کمندونو بنگلی دي ستا پزړه کې چې کمندونو یو سدي بل سدي دا توحید خو بیا ستا خوندونو غیر اللہ تعلقات سکا حق مکا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی حضرت تانوی رحم اللہ عزیز کی ذکر کری چیست توحید از غیر خدا جدا شدن در خلا و در ملا چیست توحید از غیر خدا جدا شدن در خلا و در ملا در توحید مرتبه دا چې بدی مومن مسلم عاشق وګرځي سو وګرځي عاشق دا الله رب العزت مینا راشي چې زمون توحید محبت شي دا دوستانو خبره د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت دی د دې لامن اراده قدریم نه راکړي الله دې موږ موافق اراده قدریم موږ نه راکړي حالانکه دا اهم کمې دی چې کله سو پوری توحید محبت شوه نه دی او محبت عشق شوه نه دی دا الله رب العزت مینا پټول مینو غالب شوه نه دا ترغیب پوری نه بندر توحید خدمت کول شي او نه بندر توحید د خدمت لپاره قربانای ته تیاری دي دا غیر لپاره قربانای ته نشي تیاری د باندې به دین بوچکیږي به د باندې چې کله محبت ته ورسی بیا به وي عراقی خپل استاد ته وي وسانما راه قلندری بنومایم سانما راه قلندری بما بنومایم که دورا دراز دیدم رسم و راه پادشاہی وی استادی ما ته لګ د مینې لار سما کا او دې صرف او کم کار علملا ما تا کړه صرف تابعدارای علملا ما تا کړه ستړی کړم ته یو طالب ته وای فسوي دین ورته ودرېګا موږ څنګه الرجی دا او زبر سودرېګا لاړل ته ودرېګا ولړ د شونډې پړسولې ولته ولړ د شونډې څه کړه پړسولې خبره منلې دا چې تات کړه دې منل دا نو بالکل ټینشن پوجانو شانتي پوجان غریبانو د شانتي سي ولاړې خدای دې غر کې دې ګرمای کې موږ تباہ برباد کول دې تباہ برباد کړل دې غر د شانتي هم دا سکړي دي هم د شانتي ولړ ولې چې چاته په سلوټ ولړ دغه سره مینا شته وسه نشته کنځلم کوي ګرمای کې موږ له پدات نورونه په سریخي دي د سونه په سره غټ غټ ټوپای کیږي نه دا مصیبت ته غټ غټ سونه چولې غوسه ومي جزا دا شانو طالب د قشانت ولړ دوی مته بچي چلے کنه چې ما پیژنې کنه ولنه جی ما استاد باندې خبره څه نه کړې کنه الله بدل لوي خیر درکې او تورشه د نور ته لګودريږي دې طالب دا یقین راغی چې دا استاد زما خیر خو او دې په ما ماین دي دې چې سوې پای کې زما ترقی ده پای کې زما چې کمندونو عافیت دي پای کې زما خیر ده او د دې طالب دې استاد سره د مینې سره تعلق دی د ته وچوي تا غږ ورشه قدرېګا ما ته استاد جی ویل چې هغه د څه ورشه موږ وېسا کیو الله دې شیخ صاحب غریق رحمت کی انو ما ته چرته نو ویلي زه که شروع مو زماګیر نه ما په فدوا درې غنټې چاپی کوله کنه د ما ته چې د سویلی نو لکه چې دا شعر اړه یا زوکا نو میرا ته نو واست ما دا مغمو چې د زمانو موزیک نو ورزله او درې غنټې سلور غنټې بزناستو ما دغه خبرې نو ګورې بس راپا وسه و دبو کله کله زه به شابه د ناستو راپا وسه او دا خو نه وخت شو بس روان بشو خدای پاک دا سیسه کتاب یو ورځ د کال په اخر کې ماته وې مجتبا ورشه لګي او براړو یو له چې په جامو کې نه ځای جامو کې مجتبا د ارسه مې غرزول منډه ډایرکټ په کوی ورالم بوکا مې راوېستا تازه ټوټه لم لړم بوکا مې تازه راوېستا چې ما د شیخ څخه د چا ویلي دوبو ویلي او بس ګلاس مې راډک کو دا په مینه منډه وانه چې خدای ماته دوبو ویلي و چې محبت وي نو هغه ځای کې چې کندنو بیا کار بوج کیږي نه بوج کیږي ریلګاډي دی ریلګاډي پیژنې ریلګاډي چې ته بوزي داسې ریلګاډي بوزي د پرسو سيزونه ضروري دوا یو پارټلای دویم انجن د ضروري کې نه ضروري
پارټلای نشته انجن شته دا شاړو کندو باندې بلګیا غربه وای جنب مړ ټیک ده کنه پارټلای شته خو انجن نشته دکی ورکاوه ترکمه بدی کی وای ذاته ماته وای ذا ترکمه بدی کی وای سر ته به ورسای نشه رسول خدای شته کی ورسای یو ورځ بدی کی وای بل ورځ بدی کی وای بل ورځ بری ډډه والے قسم کې نوري وای وایي کنه علم شریعت دا پاسلای نه عشق خداوندی محبت د الله رب العزت دا انجن دا څه دی دواړه شته په مخه روانه شریعت مسله نشته اس مشکل به ته هم پیښ نشي اس مشکل ستا مخه ته کو غرو ناراضي کنه هغه به ختم مینه ته ټینګيږي مینه ته غر نه ټینګي دریابونه راځي سمندرونه راځي هیڅ نه ټینګيږي روان انجن دې پاټلای دی یار غرار خيږي پاټلای نشته انجن شته مینه درکشته خو علم شریعت نشته په بدعت او بصری په بدعت او بصری عالم را باید کې درویش شود و درویش را باید کې عالم شود چې کم پیر وی او هغه کې علم نوي نو په بدعت خلق الله ته نرس بدعت بکئی کله چې کمندنو اجتماعي ذکر کله ذکر بالجهر کله ورسونه کله میلادونه په غلطو طریقو الله نه ملاوي علم شریعت شتا اطاعت شتا وای شک نشته عشق نشته نو بغیر د انجن با ستړی کیږي دبای براله د ستړی کیږي با چې کله دواړه شو یو ځای شو نو آسان وي دا خپل توحید دا چې کندنو د محبت حد ته ورسو دا د مینې حد ته ورسو یو د متکلمینو توحید بیانول دي دا مونږ چې کوم اصولو کې بیانو دا د متکلمینو توحید دی دویم د صوفیه کرامو توحید دی صوفیه کرام چې توحید بیانوي هغه دا وي چې عشق د غیر الله د ځړنه لري تعلق د غیر الله د ځړنه لري والذین آمنوا اشد حبا لله ایماندار به په الله سخت مینی دانه چې نور سيزونو سره به مینه ني پلار سره مینه طبيعي ده مور سره مینه طبيعي ده خزه بچو سره مینه طبيعي ده خوراک ډوډۍ سره مینه طبيعي ده جامع پیزار سره مینه طبيعي ده لړن چې کوم شي ته سړی محتاجي هغه باندې مینی دا غیر اختیاري ده کدا الله مونږ ته وایي چې دا د زړه نه لري کا دا تکلیف به مال ایتوار دا نه لري کیږي د زړه نه الله دا نه وایي چې دا لري کا الله وی دا دی خو زما مینه دی پټولو مینه زور اوري احب الیکم ان کان اباؤکم ابناؤکم لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه احب الیه دا الله محبت پټولو محبتونو غالب دا الله رب العزت محبت پټولو محبتونو حاکم ماوی د دې د پاره د مستقل مهنت ضرورت دا د علم شریعت علم دیو کو فارغ شوی دا ځان لړکه ولاره چې اوس زما سبق شروع شو زما علم اوس شروع شو دا غي نه پس مهنت وکا خواري وکا په طالبای کې سنا سم مهنت کاوه خود چې فراغت نشوي نو مهنت وکا خواري وکا د یو نیک عالم په تربیت کې دک شی حاصل کا د یو نیک عالم په صحبت کې دغه شی حاصل کا دا چې کله دا نوی حاصل شوی ربانیت نوی حاصل شوی نو زمون علم هغه علم نوی زمون علم د خواهشاتو خدمت کوي د خواهشاتو خدمت کوي زمون علم د جذباتو خدمت کوي بیا بیا د الله د پاره نه استعمالي ا د غیر الله د پاره استعمالي د توحید دا مرتبه حاصل اول دا اهم خبره ده او دا ځل کې اولره چې دا حاصل اول غواړي دا حاصل د صرف اورول کومه دا ارتوام چې دا خبره مالهم پکار دي او تعالم پکار دي منګ لکه دې خبره کوشش پکار دي منګ دا خبره نه حاصلو دې لپاره منګ مهنت نه وکړي
ما صرف خبره واورولې او د نیکانو خبره می صرف د توویلې نور دی الله ما معاف کی ما ته دیوم الله نصیب کی تاسو ته دیوم الله نصیب کی خدا ضروری خبره ده سوال خدا الله نه کول شي کنه سوال چې الله مال خپل محبت راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بهترین دعا د داوود علیہ السلام دا چې نبی علیہ السلام چې هغه وکولا چې اللهم ارزقني حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك نبی علیہ السلام وی داوود علیہ السلام بدا دعا کوله نبی علیہ السلام بدا کولا اللهم اجعل حبك احب الاشیاء عندي الله د ټول سيزونو کې زما ستامینه چې دا د ټولو نه غالبه دا د ټولو نه غالبه کا دا سیدا اول بدا عقلی وی رسو به طبيعي وګرځي طبيعي ګرځولي غیر اختیاری دی انعام نه مقصود نه خو عقلی ګرځول دای چې کمندونو سدي ایمانی دي عقلی چې د الله رب العزت حکم په هر یو سیستوي غالب سما د خواهشاتو نه غالب د ارسنا د الله رب العزت محبت چې کمندونو سوي غالب دي د هر چانه د الله حکم چې کمندونو هغه مخ کی دا په اول وخت کې عقلی وی اختیاری وی رسو بیا طبيعي وګرځي هغه د الله کار دی د الله رب العزت کار دی بهر حال خدا د توحید په منلو کې مالن درې مراتب وي چې یو توحید دی توحید تل عبادت دویم دی توحید تل اراده او دریم دی توحید تل محبت توحید تل محبت قران کریم ویلي دی فاعبد الله مخلصین له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين عبادت یو صورت ته او بل روح ته د عبادت صورت هغه حکم منل اطاعت ته او د عبادت حقیقت مخلص له الدين زړه الله لور چې اراده د الله دا او محبت د چا د الله دی توحید تل عبادت توحید تل اراده توحید تل محبت دا د نیکانو خلقو په صحبت باندې او د نیکانو خلقو په کتابونو کتلو باندې دا غي سنا سره جلک سړی ته ملاويږي مهنت د دې خبرې پکار دی دا د توحید مراتب موږ ذکر کړل د مسالې د توحید اهمیت او مختلفو اندازونو دي چې دا مسله انتهایی اهمه ده انتهایی چې کمندونو اهمه ده دا مختلف اندازونه دي د دې مسالې چې کمندونو اهمیت یو اهمیت دا ده چې بغیر د توحید نه هیڅ یو عبادت نه قبليږي بغیر د توحید نه هیڅ یو عبادت نه قبليږي نه فرض نه نفل نه عبادت بدنی نه عبادت مالی هیڅ یو نه قبليږي شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی ذکر کړی دی اصل اصول البر وعمدة انواعه هو التوحید اصل اصول البر وعمدة انواعه هو التوحید د ټولو نیکو د بنیادونو بنیاد او د ټولو نیکو اعتماد هغه په توحید باندې دی هغه په توحید دی التوحید رأس الطاعات وملاک الامر التوحید اعلام الاعلام کی شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی ذکر کړی دی التوحید رأس الطاعات وملاک الامر د ټولو تابعدارو سر هغه توحید دی د ټول دین مدار هغه په توحید باندې دی هغه توحید باندې دی دا قران کریم کې دا مسله ډیره د سورته فرقان کې وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سورته ابراهيم کې وایي مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف دویم اهمیت هغه داره چې د ټولو انبیای کرامو اولنې مسله چې هغه له دعوت ورکړو اولنې مسله چې هغه له دعوت ورکړو هغه توحید
ټولو پیغمبرانو د بعثت مقصد او د ټولو اولنې دعوت هغه چې کومو توحیدو قران کریم په لاندوم ذکر کړی دا او تفصیلا هم ذکر کړی دي یعنی اجماعاً په یو ظالم انبیاء ذکر کړی دي لکه سورۃ الانبیاء 15 آیات کې وایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون لا اله الا انا فاعبدون سورۃ زخرف 45 نمبر آیات کی ہوئی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سورۃ النحل 36 نمبر آیات کی ہوئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یو پیغمبرم ذکر کړل سورۃ الاعراف یو کم شپیتم آیات کی وئی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هود علیہ السلام ذکر گئی 15 شپیتم آیات کی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره د نبی علیہ السلام دعوت ذکر کړه یا ایها الناس اعبدوا ربکم قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبدوا الذین تعبدون من دون الله دارنګ حدیثو کې مراغلیو امرت ان اقاتل الناس حتا یشهدوا ان لا اله الا الله حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله افضل کلمات چې ما ټول پیغمبرانو ویلو هغه داوا درې اهمیت ټول آسمانی کتابونه دی نازل شوی ټول آسمانی کتابونه هغه دل نازل شیو ټول آسمانی کتابونه سورۃ اعلی کی وئی ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی دا مساله تسبیح سبح اسم ربک الاعلى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی سورۃ آل عمران 64 نمبر آیات کی ہوئی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سورۃ نجم کی ہوئی ام لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفى مسئلہ توحید ذکر کړی دا سورۃ النحل 2 آیات کی وئی ينزل الملائکۃ بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ټول انبیاء تا دا وحی راغلی و انسالورم اهمیت کائنات چې ده دا الله د توحید د پاره پیدا کړل دي کائنات د توحید دلیل دی دا سالم کائنات د توحید دلیل دی سورۃ یونس 15 آیات کې وایي ما خلق الله ذلك الا بالحق
ما خلق الله ذالک الا بالحق الله نه پیدا کړی دا مگر الا بالحق. امام شافعی رحم الله معنا کړی دا الا لإظهار التوحید مگر د توحید د ښکارا کولو لپاره چې الله ښکارا شي. سورۃ حامیم سجدہ کې الله رب العزت فرمایي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم الحق لهم انه الحق. ززان خیمه کائنات کیم خیم او بدای کیم چې دې ته پته ولګي چې الله بالکل حق دی حتی یتبین لهم انه الحق. نو سالم کائنات دا الله ر توحید د ښکارا کولو لپاره پیدا دي. صوفیا چې کمندنو یو روایت ذکر کړي اگر چې د حدیثو کتابونو کې نشته خاصه خبره ده او چرته چاویلو چې حضرت سے فرمایي بیا ورستو سوکرال له حضرت د پاسه سواد لیکو د حضرت د پاسه سو لیکو سواد لیکو حضرت صلی الله علیه وسلم ته جوړ کو ان هغه چې تخپل استاد یادو چې حضرت سے به فرمایل هغه حضرت سے نبی خلکو چې ګمندنو سواد شو جوړ د پاسه پیلو جوړ نبی علیہ السلام ته جوړ شو. نور خبره اسی ټیک تا چې الله رب العزت فرمایل كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت ما بين السماء والارض فخلقت ما في السماوات والارض. زپټه خزانوم چانه پیژندلم نو ما د خپل ځان د پیژنګلو اراده وکړه اسمانونو او زمکه می پیدا کړ. خبره ټیک تا او سند د حدیث نشته دې ته صوفیای کرام ذوقی خبري وای وې دا ذوقی حدیث دی. ذوقی حدیث چې کوم اصول سره خبره صحیح وي نو که سند نه وي نو دی وته صحیح وي وې دا به نبی عليه السلام کړي وا مشهور وا او چې سند ذکر کړي نه. بهرحال د دې مقابل کې او بل خبره ده هغه غلطه چې ځنې خلک وایي لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الافلاک. نبی علیہ السلام پشان کې ذکر گئی کته نوې پیدا نو دا جهان بنوي پیدا او تاج د لولاک کې په سر د لولاک تاج وی نبی علیہ السلام په سر کو کته نوې پیدا نو پیدا کړي وا الله نوې دا دنیا. دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه دا حدیث نه دی. زنی وی قال السغانی حدیث موضوع لیکن معناه صحیح. حدیث وی موضوعی دی آسه چا منګړه ته خبره په نبی علیہ السلام تړلې ده کوئی مطلب صحیح دی. مونږ وایو چې مطلب صحیح وي نو یا قران کې وي او یا حدیث کې وي. دا معنی قران کې یا بل حدیث کې وخیا د دې معنی غلطه ده. قران کریم کې دی چې ما خلق الله ذالک الا بالحق الله کائنات توحید لا پیدا کړل چې الله معلوم شي الله به معلوم شي. اوس کدا وای چې لولا کلمہ خلقت الافلاک کستا پجبا اظهار د توحید مقصود نه وي بیا به ما دا دنیا نه پیدا کړي. اوستا پجبا اظهار د توحید مقصود ده ځکه مې دا دنیا پیدا کړه نو معنی بیا صحیح ده بیا معنی صحیح ده او توجید حدیث فرع د صحت ته حدیث ده. سړی حدیث له ال توجیه کی چې حدیث وی صحیح وی نور چې حدیث غلطی د قران نه خلافی ده صحیح حدیث نه خلافی پس ودا غلط دی هغه له بیا توجیه حاجت نشته ده. توجید حدیث فرع د صحت د حدیث ده علاوه ادا وایو
چې عربي غلطه ده. لولا کلمه خلقت الافلاک عربي چې کمندونو څه شي غلطه ده. عربي صحیح ده کنه. لولا کلمه خلقت الافلاک لولا پسې چې کمندونو ضمیر مجرور ناراضي او کاف ور پسې دلته متصل لاغله ده. دا چې کمندونو سره منطقيانو عبارت خونه ده چې لولا لم تنا توقف په معنا ده لولا لم تنا. دا فصیح عربی کې لولا پس ضمیر راتل متصل دا غلط کی. نیلوس ابراهیم الله په دې بحث کړی دی. یو رساله لیکلې ده تحقیق النحات فی تحقیق حدیث الاولاک نحوی باسه په کړی دی. تاسو سره چې کوم رسائل نیلوی کور پراتی دي پاغي کېشته. رسائل نیلوی کې دا یو رساله پکښتا یو اردو کې ده یو په عربی کې ده. اردو کې چې کله رااله پر رساله کې د نیلوس ابراهیم الله رساله او ګلستان اسلام پاغي کې چې کله رااله ویسا شیخ ابراهیم الله او قتل او هغه مضمون انتهایی خوښ شو. وما خلق الله ذلك الا بالحق سورته یونس کې وا ویسا شیخ ابراهیم الله په لولاک باندې بحث کو. په دغه قرض باندې دک رساله پټو سټیټ کړه غ مضمون ټولو او ټولو طالبانو لور کوي. دا والی د دینه بهترین تحقیق څوک نشي کولای. هغه ته پانه پټو سټیټ کړی وي او ټولو طالبانو لور کوي. میدان لوی صاحب چې کمال کړی وي ډېر خسته تحقیق ته باغی کی. بهرحال دا خبره شته دا د قران کریم نه خلاف ده. قران کریم دا وی سوره دخان کې ما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق. اسمانونه او زمکه او کائنات دا توحید لا پیدا دي. چې الله رب العزت توحید په ښکار شي دا الله توحید لا پیدا دي. پنځم اهمیت د توحید هغه دا دی چې الجن والانس ما خلقوا الا لمعرفه التوحید. پیریان او انسانان الله ر توحید معرفت نه پیدا کړی دي. پیریان او انسانان الله ر توحید معرفت نه پیدا کړی دي. سورہ زاریات شپږ 50 آیات کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمیری پیدا کړی پیریان او انسانان مگر دلم پیدا کړی چې زما عبادت وکي. جلالین معنا کړی دا الا ليعرفوني مگر د دې لپاره چې ما او پیژني. قران کریم مقصود ذکر کړی دی او جلالین موقوف علیه ذکر کړی دی. مقصود د پیدایش نه عبادت دی او جلالین وی چې عبادت بغیر د معرفت نه کیږي. اول به او پیژنې نو بیا به څه کوي عبادت کوي. اول الله او پیژنه الله او پیژنه د الله صفات او پیژنه پس هغه نه بد الله عبادت وکي. نو پیریان او انسانان دې مسلې له پیدا دي الا ليعبدوني الا ليعرفوني مگر د دې لپاره چې ما او پیژنې عبادت میو کی. چې معرفت وی او عبادت نوي نو سی ریسرچ ته نو او چې عبادت وی او معرفت نوی واسه پریټ ته نو اسه ورزش ته. هغه عبادت پاسه ورزشي چې کم عبادت د معرفت پرانا کی وی هغه عبادت وی. چې کم عبادت د معرفت پرانا کی وی هغه عبادت وی. نو عبادت د معرفت پرانا کی پکار دی. انسان دی لا پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمی دی پیدا کړي پیریان انسانان مگر دی لا چې ما او پیژنې. شپږم اهمیت